أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. زما د دین اسلام ډیرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو رونو، ډیرو عفتناکو پاک دامنو خویندو میندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د سورة البقره د اتیاو آیتونو مبارکه او د 88 آیتونو مبارکه او لفظی ترجمه او د هغې تفسیر او وضاحت د الله رب العالمین په فضل و کرم سره دا بیان شوی دی. نننی زمونږ درس دی د یو کم د 89 89 او 91 نمبر آیت مبارکه. نو دې آیتونو مبارکه زه اول لفظي ترجمه کوم او د لفظي ترجمې نه بعد بیا انشاءالله د دې ترجمه او تفسیر طرف ته راځو. نو لفظي ترجمې طرف ته تاسو ګورئ. ولما جاءهم، الله رب العالمین فرمای هر کله چې راغی دوی ته کتاب قرآن، هر کله چې د یهودو ته راغی قرآن من عند الله د الله د طرفنا مصدق لما معهم چې دا قرآن تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې دوی سره دي، د تورات او د انجیل. د هغې تصدیق کوي چې دا هم د الله کتابونه دي او په موسی علیه السلام او په عیسی علیه السلام باندې نازل شوي دي. وکانو او دا یهود من قبلو مخکې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتلونه، یا من قبلو مخکې د دې قرآن نه یستفتحون چې طلب د فتح به کاو علی الذین په مقابله د هغه کسانو کې کفرو چې کفر یې کړی. فلما جاءهم، پس هر کله چې راغی دوی ته ما هغه پیغمبر عرفو چې دوی پیژاندو نو کفرو به کفر یې وکړو په هغه باندې، انکار یې وکړو د هغه نه. فلعنت الله، پس لعنت د الله دی علی الکافرین فکافرانو باندې. بئس ما اشتروا به انفسهم، بئس ما ډیر بد دی هغه اشتروا به چې دوی خرڅ کړل په هغې باندې انفسهم خپل ځانونه، ان یکفروا دا چې دوی کفر کوي بما په هغه کتاب باندې انزل الله چې الله رب العالمین را لیږلی دی
بغین د وجې د کینې او د حسد نه ان ينزل الله په دې خبره چې رالیږي الله رب العالمین من فضله د خپل فضل نه علی من په هغه چا باندې یشاء چې الله رب العالمین یې وغواړي من عباده د خپلو بندګانو نه فباءوا پس دوی اخته شو بغضبن په غضب علی غضبن د پاسه د بل غضب د یو غضب د پاسه په بل باندې اخته شو د دې نه څه مراد دی وروسته وضاحت کو وللکافرین او د کافرانو دپاره عذاب مهین عذاب دی رسوا کوونکی او سپکوونکی واذا قیل لهم او کله چې وویلی شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ بما په هغه کتاب انزل الله چې رالیږلی دی الله رب العالمین چې نازل کړی دی الله رب العالمین قالو نو دوی وایي نؤمنو منګه ایمان لرو بما په هغه کتاب انزل علینا چې نازل کړی شوی دی په موږ باندې ویکفرون الله وایي دوی کفر کوي بما په هغه باندې وراءه چې اخوا د دې نه دی د دې نه علاوه دی په هغې ایمان وایي موږ لرو خو د دې نه علاوه چې قرآن کریم دی نو د هغې نه انکار کوي نو د قرآن کریم نه انکار کول اصل کې دوی د خپل کتاب نه انکار کول دي لکه د وضاحت کې به راشي وهو الحق او حال دا چې هغه حق دی مصدقا لما معهم تصدیق کوونکی دی د هغې کتابونو چې دوی سره دي قل ورته ووایه ای پیغمبره فلم تقتلون نو تاسو ولې وجل انبیاء الله پیغمبران د الله من قبل مخکې ان کنتم مؤمنین کچریی تاسو مؤمنان نو دا خو دې ځای پورې لفظي ترجمه وه د دې آیت مبارکه نه تر د 91 نمبر آیت مبارکه پورې د 9 نمبر آیت مبارکه نه تر 91 پورې دا شپږم خطاب دی دی یهودو ته او په دې کې څه ذکر کیږي انکارهم من هذا النبی د دوی انکار ذکر کوي د دې پیغمبر نه مع استفتاحهم به سره د دې نه چې دوی به طلب د فتح کاو په دې پیغمبر باندې طلب د نصرت به کاو په دې پیغمبر باندې الله ته به سوال کاو چې الله د آخري پیغمبر زر راولېږه چې کم تا موږ ته په تورات کې ویلي دي او په انجیل کې دي ویلي دي چې هغه موږ ورسره ملګري شو او په شریکه باندې موږ دا کم چې دشمنان دي دا ووهو کم چې غیر دین او بې دین او مشرکان دي چې دا ختم کو نو د هغه پیغمبر نه انکار وکړو چې دوی ښه غوښتو او په انتظار یو لکه انکارهم من هذا النبی مع استفتاحهم به د دوی انکار ذکر کوي د دې پیغمبر نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سره د دې نه چې طلب د فتح او طلب سرت او د امداد به کاو په د باندې نو دوی ته په علاماتو باندې دا بالکل واضحه شوې وه چې آخري نبي دا راتلو والا دی او که دا پیغمبر راغی نو ایمان به پرې راوړئ او دوی ویل چې موږ به په ایمان راوړو خو چې کله راغی نو اولني دشمنان او اولني مخالفین هغې دوی جوړ شو نو دې آیتونو مبارکو کې او په دې خطاب کې دقه خبره بیانیږي نو الله رب العالمین فرمایي ولما جاءهم هر کله چې دوی ته راغی کتاب نه مراد قرآن دی من عند الله د الله د طرف نه مصدق لما معهم مصدقون په دې باندې الله رب العالمین دوی له زوره نه ورکوي چې تاسو د هغه کتاب نه اعراض کوئ چې هغه ستاسو د کتاب تصدیق هم کوي هغه ستاسو د کتاب تصدیق هم کوي تکذیب یې نه کوي او بیا هم تاسو د هغې نه انکار کوئ او ستاسو کتاب د هغې تصدیق کوي وکانو من قبل وکانو او دلته الله رب العالمین چې دوی له کم توبیخ او زورنه ورکوي زجر نو دا وکانو چې دی دا په هغې کې دویم تاکید دی چې ګوره اول تاسو غوښتو او په انتظار وی ورته الله نم سوالونه کول او چې کله راغی نو بیا هم ته انکار شروع من قبل معنا من قبل مجیء هذا الرسول مخکې د راتللو د دې پیغمبر نه او یا ضمیر
قرآن ته راجع دی. نو من قبل مجیء هذا الکتاب، مخکې د راتللو د دې کتاب نه. نو من قبلو کې دواړه معناګانې صحیح دي. دوی و مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه، د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه مخکې، او یا د قرآن کریم د راتلو نه مخکې. نو دا ولما جاءهم چې دی نو دا شرط دی، جزا د دې پټه ده. کذبوا به یا استهانوا بمجیئه، لکه الله رب العالمین فرمای وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم. نو هر کله چې دوی ته پیغمبر راغی نو کذبوا به، دوی تکذیب وکړو او معمولی وګڼل دا. نو دا جمله حالیه ده چې الله رب العالمین مزید توبیخ دوی لور کی. وکانو جمله حالیه د پاره د مزید توبیخ. نو هر کله چې دوی ته کتاب راغی نو دوی د هغې راتلل معمولي وګڼل. استهانو بمجیئه، او حال دا چې مخکې د کتاب یا د رسول نه دوی طلب بکاو د الله رب العالمین نه د پر علیږلو باندې چې الله موږ ته دا راولېږه. د پیغمبر پر علیږلو باندې به د الله رب العالمین نه امداد طلب کاو. یستفتحون علی الذین کفروا، یستفتحون دی به د مشرکانو سره جګړې رالی. نو چې کله به د مشرکانو سره جګړې رالی نو دوی به بیا د الله رب العالمین نه دعا غوښتله، ویل الله دغه آخري پیغمبر چې تا په تورات کې ویلی دی او په انجیل کې دی موږ ته ویلی دی، نو الله دغه کتاب دغه آخري پیغمبر موږ ته راولېږه چې موږ یې ملګري شو، دا مشرکان ایسته ختم کو. یستفتحون فتحا، دا علم او خبر ورکولو ته ویلی کېږي. لکه عرب داسې وایي فتحا علی القاري، که موږ دا قاري صاحب په تراو کې ولاړي او ختم کوي، نو شاته بس یو کس ولاړي هغه ته فاتح وایي. چې کله دا مخکې قاري صاحب خطا شي نو دی ورته هغه ځای سمی فتحه وله ورکوي. نو فتحا علی القاري ای علمه الآیة التي ینساها، هغه ته هغه آیت وښودو چې د هغه نه یر شوی و. او وکانو یخبرون المشرکین، نو دی یهودو به مشرکینو ته خبر ورکاو په دې باندې. یستفتحون، دی مشرکانو به خبر ورکاو په دې پیغمبر باندې چاله، دی یهودو به خبر ورکاو مشرکانو له. نو استفتاح چې کم دی په معنا د طلب د فتح او د نصرت سره راځي. لکه یستنصرون بمجیئه علی اعدائهم، چې دوی به طلب د امداد کو پر راتللو د دې پیغمبر باندې په دشمنانو. من المشرکین اذا قاتلوهم، چې کله به ورسره جګړه وه نو دوی به د پیغمبر د طلب د امداد به یې کو د ده په راتګ باندې. نو دوی به څه دعا کوله، داسې به ویل اللهم انصرنا علیهم، الله زمونږ امداد وکړه د دوی خلاف، بالنبي المبعوث فی آخر الزمان، په هغه پیغمبر باندې چې ته به یې رالیږې په آخري زمانه کې به هغه راځي، المبعوث فی آخر الزمان الذي نجده مکتوبا عندنا، هغه پیغمبر چې موږ یې بیا مومو چې لیکلی شوی دی زموږ سره، حتی نعذب المشرکین ونقتلهم، چې موږ به په سزا ورکو مشرکانو ته او موږ به یې ووژنو. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او دوی بیا هم کفر کاوه او نه منو، نو معاذ ابن جبل رضی الله عنه ورغی او دوی ته ویل یا معشر یهود اتقوا الله واسلموا، وی ای د یهودو ډلې د الله نه ویرېږئ او غاړه کېږدئ، خبره ومنئ. فقد کنتم تستفتحون علینا بمحمد، تاسو وایي چې تاسو به طلب د فتح کاو په موږ باندې او طلب د امداد به م کاو زموږ خلاف په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، ونحن اهل شرکن، او موږ خو مشرکانو. او وتخبروننا بانه مبعوث، او تاسو به موږ له خبر راکاو چې دا پیغمبر به راځي، وتصفونه لنا بصفته، او د هغه صفتونه به موږ ته بیانول. نو دا یې ول هغه پیغور ورکو، ځکه چې دا اوس او خزرج والا تلي وو، اول ته په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی او بیعتونه یې ورسره کړي وو، او بیا چې پیغمبر علیه السلام راغی
نو دې یهودو په ایمان را نه وړو چې په تمه ورته او د مخکې نه انتظار کاوه او د الله ته به یې دعاګانې به د الله نه غوښتې، سوالونه به یې کول چې الله دا پیغمبر راولېږه نو بیا به موږ دا مشرکین وجنو. اوس د اوس او خزرج هم خپل منځ کې دشمنۍ دي، خو چې ایمان یې په پیغمبر علیه السلام باندې راوړو نو د یو بل رونه وګرځېدل او هغه دشمنۍ ختمې شوې. نو که دې یهودو ایمان راوړی وی به دایم رونه و، نو بلکل به امن وی، جنګ جګړې هېڅ به نه و. خو دا داسې خلکو تعصبیان چې دوی تعصب ډېر زیات کاو. نو د بنو نظیرو یو کس و سلام ابن مشکم په نوم باندې، چې کله ورته معاذ ابن جبل رضی الله عنه وویل چې د الله نه ویرېږئ او غاړه کېږدئ، تابعداري وکئ او تاسو خو مخکې طلب د فتح به م کاو، طلب د نصرت او امداد به م کاو زمونږ خلاف په پیغمبر علیه السلام. موږ مشرکانو، تاسو موږ له خبر راکاو چې اخري پیغمبر به راځي او تاسو به د هغه صفات موږ ته بیانول. نو سلام ابن مشکم ورته وویله وایي ما جاءنا بشیء نعرفه، او وایي پیغمبر علیه السلام بیا یاد کو وایي د موږ ته داسې څه نه دي پیش کړي چې موږ یې ومنو او موږ هغه وپېژنو. هغه نښو کې د موږ ته څه دروغ به یې وویل. او وما هو بالذي كنا نذكر لكم، او دا هغه رسول نه دی کوم چې به وایي تاسو ته موږ یاداو، دا خو هغه نه دی. وایي موږ چې یاداو هغه خو بل دی، هلکه کوم څه چې دی ویل کومې نښې دي هغه ټولې خو پکې. نو فانزل الله تعالی فی ذلک من قولهم، وایي الله رب العالمین د دوی د وینا د وجې نه نازل کو څه دا آیت مبارکه چې ولما جاءهم کتاب، هر کله چې الله رب العالمین راولېږو دوی ته کتاب قرآن د الله د طرف نه تصدیق کوونکی دی د هغه څه چې دوی سره دي، او د دې نه مخکې دوی وو د دې پیغمبر علیه السلام نه مخکې د قرآن نه مخکې چې طلب د نصرت او امداد به یې کاو په مقابله د هغه کسانو کې چې کفر یې کړی و. فلما جاءهم ما عرفو، هر کله چې راغی دوی ته هغه پیغمبر چې دوی پیژاندو، او دې کې دا ذکر کوي چې ګوره دوی د پیژاندلو نه پس انکار وکړو. فلما جاءهم ما عرفو، د پیژاندلو نه وروستو دوی انکار وکړو. د سیرت دی کتابونو لیکلی ده او د تفسیرونو هم دا واقعه لیکلی ده. صفیه رضی الله عنها وایي زه دا د یهودو نه ده او د دې د پلار نوم دی حیی ابن اخطب او د تره نوم یې دی ابو یاسر ابن اخطب. وایي زه د خپل پلار او د تره ته وایي ډېره زیاته ګرانه ومه او وایي ما سره به یې ډېره مینه م کوله. وایي کله چې به دوی راتلل داسې چېرته به سفر باندې تلي، وایي زه به ورله وروتم او وایي زما تپوس به یې اول کاو. نو وایي کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هجرت وکړو او راغی مدینې ته د قبا ته اول راغی او د بني عمرو ابن عوف د هغې په کور کې اوسېدو، هلته دیره شو. نو وایي زما پلار او تره چې کوم وایي دا وختي لاړل، سار وختي لاړل، ټوله ورځ یې ورسه تېره کړه او ماښام په تیاره کې واپس رالل. وایي چې دی را روان وایي زه وله وروتمه، وایي نور کله بیا ما ته ډېره توجه کوله، خو چې وایي زه وروتم او دوی را روان دي نو وایي داسې را روان چې په ما ته یې ورله څه توجه ونه کړه. او وایي فاترین کسلانین ساقطین، ستړي ستومانه را روان دي چې دا بدن یې سم داسې شوی چې لکه بیخي ستړی شوی ډېر ستومانې. نو دوی رالل ما ته یې توجه هم ونه کړه. نو زما تره وایي زما د پلار ته وویل چې هو آیا دا اقا پیغمبر دی چې کوم ذکر په تورات کې راغلی دی؟ وایي هغه ورته وویل چې نعم والله، قسم په الله دا مقه دی. وایي تره مې ورته وویل چې اتعرفه بعینه و صفته، ته بعینه دی پیژنې او د هغه صفات د هر څه تا ته معلوم دي، په هغې دې وپېژاندو؟ هغه ویل او قسم په الله چې بالکل اقا دی او اقا صفات دي پکې. نو وایي تره مې ورته وویل چې په ماذا فی نفسک منه، ستا د په باره کې څه خیال دی؟ نو وایي دې حیی وویلو چې عداوته والله ما بقیتو. وایي دې پلار مې ورته وویل چې په الله مې دې قسمي چې تر څو پورې زه ژوندی یم که نه نو دشمني به یې کومه دشمني. دی بیا وروسته مردار شوی هم د هغه واقعې بیا راشي او له د ایمان ورته الله نه دی رسیب کړی.
دغه شانتې یو بله واقعه هم ده چې عبدالله ابن سلام دا د یهودو یو عالم و. مخکې موږ تذکره کړې وه چې د ایمان راوړو نو دی د یهودو ښه عالم پاتې شوی و. عمر رضی الله عنه ورته یو ورځ وویله وایي ستاسو باره کې خو الله رب العالمین فرمایي چې دوی دا پیغمبر د خپلو بچو نه هم سیوا پیژني. دومره خپل بچو څنګه چې خپل بچي پیژني نو دغه شانتې دوی دا پیغمبر هم پیژني. لکه دا په دې دویمه سپاره کې به انشاءالله راشي. هلته الله رب العالمین د دې ذکر کوي چې الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. الله وایي هغه کسان چې موږ ورکړی دوی ته کتاب تورات یعرفونه دوی پیژني دا پیغمبر کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې دوی خپل بچي پیژني. و ان فریقا منهم او یقینا یو ډله په دوی کې لا یکتمون الحق خامخا حق پټوي وهم یعلمون او حال لري چې دوی پوهیږي. نو دلته یو فرمایل چې یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دوی دا پیغمبر داسې پیژني لکه څنګه چې خپل بچي پیژني. نو عمر رضی الله عنه د عبدالله ابن سلام رضی الله عنه نه تپوس وکړو چې ستاسو باره کې خو الله رب العالمین داسې ویلي دي نو تاسو د پیغمبر دغه شانتې پیژنئ د بچو په شان. نو عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ورته وایي زه په خپل بچي کې شک کولی شم خو په دې نبي کې شک نشم کولی. دا ډېر د هغې نه یقیني دی. داسې صفا او داسې وضاحت سره الله رب العالمین موږ ته د نه خیر څه بیان کړي دي. نو یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. ښې پیژاندو بیا یې انکار وکړو. نو فلعنت الله علی الکافرین انکار یې ترې وکړو صفت یې ورله بدل کړو. دا د څه لپاره چې دنیاوي پیدې دوی ته حاصلې شي لکه وروستو یې الله علت بیانوي په دې ورپسې آیت کې. خو دلته الله رب العالمین فرمایي فلعنت الله لعنت د الله دی علی الکافرین په کافرانو باندې. د الله تعالی د طرف نه دا خیری دي او دا خیری چې دي نو دا قبولی دي. لعنت څه ته ویلی کیږي؟ همیشه چې یو کس د خیر نه محرومه شي د حقیقي ښېګړې نه او د رحمتونو نه چې څوک همیشه دپاره محرومه شي دې ته لعنت ویلی کیږي. او د لعنت اسباب چې کم په قرآن کریم کې راغلي نو هغه تاسو ته ما پروني درس کې ویلي چې الله رب العالمین په چا باندې لعنت کړی دی. نو چې څوک د قرآن نه مخ اړوي وعده ماتوي په ناحقه باندې قتل کوي ایمان بالطاغوت کوي نفاق الله او د الله پیغمبر له تکلیف ورکوي شرک د مشرکینو تابعداري حق پټوي او د خانانو نوابانو تابعداري کوي په اقدامونو باندې الزام لګوي دروغ وایي ظلم کوي فساد کوي مؤمنان یری او وقالو قلوبنا غلف. دا هغه اسبابو چې قرآن کریم کې ذکرو. اوس په لعنت الله علی الکافرین دلته هغه اسباب چې احادیثو مبارکو کې راغلي دي کم اسباب دي کم خویونه دي کم کارونه دي چې هغه خلک کوي او په هغې باندې د الله رب العالمین د طرفه لعنتي. نو اول نمبر چې څوک سود کوي سود نو د سود باره کې بیا حدیث کې راغلی دي چې په خپله باندې څوک سود اخلي. دویم چې څوک سود بل له ورکوي څوک چې خوري او څوک چې په بل باندې خوري څوک چې سودي کاروبار کوي او په هغې کې چې څوک لیکل کوي. نو سود اخیستونکی سود ورکوونکی په دې سود باندې لیکل کوونکی چې څوک پې لیکل کوي او په دې سودي کاروبار باندې چې څوک ګواه کیږي ګواهي ورکوي په دې ټولو باندې د الله رب العالمین لعنت دی. او چې څوک د سود دا پیسې یو ځای نه بل ځای ته وړي د دې وړونکی نو سود اخیستونکی ورکوونکی لیکونکی وړونکی په دې باندې ګواهي کوونکی خو چې دې سره نسبت راځي د سود سره نو دا په دې انسان باندې د الله رب العالمین لعنت دی. سود څه شی دی؟ د الله رب العالمین سره جنگ دی. جنگ څوک هم چې سود کوي نو دا د الله رب العالمین جنگ ته د بړې والی دي نو د باندې د الله رب العالمین لعنت دی. دویم نمبر هغه زنانه یا هغه سړی چې هغه خالونه لګوي بل له خال لګوي جوړوي ورله
او یا هغه کس که هغه نارینه دی او که زنانه ده چې د هغه دپاره خال لګولی شي او دا ورته وایي چې ماله خالونه ولګوئ نو په دوی باندې د الله رب العالمین لعنت. دغه رنګې یو کس دی زکات پې فرض دی او نه ورکوي یا عشر دی په ده باندې او نه ورکوي نو په ده باندې د الله رب العالمین لعنت دی. بل 8 نمبر هغه کس چې هغه هجرت وکړي او بیا جهاد نه کوي او خپل کلی او علاقه هغه د دشمن نه راخلاصوي نه نو په هغه باندې د الله رب العالمین لعنت دی. 9 نمبر د شرابو سکون کې د دې شرابو جوړونکې د دې شرابو د یو ځای نه بل ځای ته وړونکې او د دې خرڅونکې اغستونکې او چې په بل چا باندې اسکي او چاته د شرابو ځای ښیي په دې باندې دلالت دی ټولو باندې د الله رب العالمین لعنت دی. شراب سکونکې چې په خپل اسکي یا یې جوړی نه چوړی یا یې د یو ځای نه بل ځای ته وړي او یا یې خرڅوي په دوکان کې او یا یې څوک اخلي یا یې په بل چا باندې اس اسکي او یا چاته د شرابو ځای باندې داسې علامه او نښه ورته وښي اشاره ورته وکړي نو په دې ټولو باندې د الله رب العالمین د طرفه لعنت دی. 10 نمبر تصویر جوړونکی چې څوک فوټوګرافي کوي تصویران وباسي او چې چاله وباسي چې کوم ورته ولاړ دی چې ماله تصویر وباسه دا څوک چې وله وباسي او دا ټول چې دي نو دا ټول دی باندې د الله رب العالمین لعنت دی. او دا تصویران چې کوم ځای کي نو هلته ملائک د رحمت هم نه راځي. پیغمبر علیه السلام فرمایي ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون د قیامت په ورځ باندې د ټولو نه سخته سزا چې ده نو هغه د تصویرانو والا ده. بیا دا تصویران خو چې په کاغذ باندې تصویري په پلیکس باندې په دیوال باندې دا ټول حرام دی ولته رحمت پرشتې نه راځي نو دا تصویران زمونږ کورونو کې د رحمت پرشتې په کورونو باندې زمونږ په بیټکونو کې په بیټک کې هم د رحمت پرشتې چې دي هغه بندې شوي په حجرو کې هم لګولي په حجرو کې هم د رحمت ملائک بند په دفترو کې هم لګولي هلته هم د رحمت ملائک بند زمونږ په چوکونو کې او په بازارونو کې خو دومره لګېدلي او فحش تصویران لګېدلي چې د رحمت ملائک څه کوي چې د الله عذاب له موږ دعوت ورکوو نو سیلابونه به نه راځي زلزلې به نه راځي دومره غټ غټ تصویران په دې بازارونو کې لګېدلي نو که زمونږ دا درس څوک اوري او دوکاندار یو تصویران یې لګولي یا کورونو کې په شوکیسونو کې پراته دا بوتان موږ خپل شوکیسونه د بوتانو نه ډک کړي دي موږ هندوانو پسې خاندو چې بوتان به ځان ته په کور کې ایښودي او په طاق کې زمونږ په کورونو کې لږ بوتان پراته دي شوکیسونه ډک دي المارۍ ډکې دي دفترونه ډک دي بازارونه ډک دي بیټکونه ډک دي حجرې ډکې دي هر ځای کې موږ تصویران نیخ کړي دي او دا تصویران دومره ډېر شوي چې یو دوکان ته ورننوځې نو هر یو شي باندې تصویر دی او بیا د منیارۍ دوکان ته د خدای مه وروله نو فحش تصویران نو تصویر خو اسم دا ښه شی نه دی خو یو خبره دا ده چې د موبایل لا کم تصویر دی نو کې د عربو علماو فتوا دا ده چې د دې مثال داسې دی لکه سړی چې شیشه کې ګوري شیشه کې دې کتل او ستا تصویر ستا مخې ته راغی چې ته خوا شوې ختم نو د دې لپاره داسې جسم نشته خو دغه یو سکرین دی ورسه پې اوړي راوړي څنګه چې یوه شیشه یو چې څوک هم ورته ودرېږي نو هغه پکې ښکاري نو دا تصویر په حکم کې نه دی خو بیا هم بلا ضرورته په موبایل هم تصویران نه دي په کار نو د تصویرانو نه چې موږ ځان وساتو. 11 نمبر د مصیبت په وخت کې چې کم څوک خپل مخ وایي بعضې زنانه د مصیبت په وخت کې خپل مخ باندې را باندې نو په دې باندې د الله رب العالمین لعنت. 12 نمبر چې څوک ګریوانونه شلی په وخت د مصیبت کې نو په دې باندې د الله رب العالمین لعنت دی. 14 نمبر څوک چې چاته وایي الله دې تباه که او هلاک شي او ځواني مرګ شي او داسې شي او داسې شي دا خیرې چې څوک کوي او دا خیرې اکثر په کورونو کې میندې کوي خپلو بچو ته نو دا ګوره ډېر یو خراب خوی دی په دې زنانه باندې چې هغه خیرې کوي که څاروي ته یې کوي که چرګو ته یې کوي که غوا میخې ته یې کوي په کور کې اکثر غوا میخې اوازونه کوي دوی پسې اواز وکړي الله دې تباه که هلاکه شي یا چرګان یې هغې ته هم خیرې کوي نو خو زناور دي په دغه دنیا کې ژوند دی خو چې تا ورته خیرې وکړې نو په تا د الله لعنت شو نو ماشومانو ته خیرې کول دا ډېر بد صفت دی او ډېر بد خوی دی چې دا په چا کې الله یې ته ټول وساتي او دا په ځان محنت کوئ دا به له ځان نه وباسئ ګورئ دا نه چې صرف هم واورېدل او عمل کې نه راولو
14 نمبر رشوت ورکوونکې اغستونکې، په دې باندې د الله رب العالمین لعنت دی او دا به جهنم ته ځي. خو دې ځای کې یو خبره زده کوي، یو ځای کې ستاسو سامان بندې، پیسې دي بندې دي، ستا حق دی او نه یې درکوي او رشوت درنه غواړي، ستا زړه نه دی ته ورته ښه غوسه مې، خو بس بله چاره نشته. نو که په دغه ټیم کې تا بیا دغه خپل حق د حاصلولو لپاره پیسې ورکړې، ته ګناهګار نه یې، او چې چا درنه واغستې نو هغه ګناهګار دی او دا ستا پیسې دي، دا د آخرت دپاره جمع شوې، دا به الله آخرت کې دې بدلې هم درکوي. 15 نمبر هغه زنانه چې د خپل سر د ویښتو سره نور ویښته یو ځای کوي، نو په دې باندې د الله رب العالمین لعنت دی. خپل ویښته د اوږدولو دپاره بازاري ویښته ورسره یو ځای کوي، نو په دې باندې د الله لعنت. 14 نمبر هغه زنانه چې د وریځو نه ویښته وباسي، د خپلې وریځې نری کوي، نو په دې باندې د الله رب العالمین لعنت دی. او یا د مخ نه ویښته وباسي داسې، نو د دې وریځو نه ویښته ایستل او د وریځې چې داسې نری کي، نو په دغه زنانو باندې د الله رب العالمین لعنت دی. نو ځان د الله د لعنت مستحق ولې ګرځئ. 14 نمبر هغه زنانه چې غاښونه نري کوي او د دې غاښونو په منځ کې لارې پیدا کوي، نو په دې باندې د الله رب العالمین لعنت. 15 هغه سړی چې د زنانو لباس اچوي، لاس ته یې بنګړي اچولي دي او یا یې دغه شانتې د سرو زرو ګوتمه په لاس کړې ده، او یا نور د زنانو لباس یو ځان د زنانو په شانتې جوړی، نو په هغه سړي باندې د الله رب العالمین لعنت دی. 18 نمبر هغه زنانه چې د سړو لباس اچوي، واسکټ یې اچولی دی، بوټان یې په خپو کړي دي د سړو او یا دغه شانتې نور لباس، نو په دغه زنانه باندې د الله رب العالمین لعنت دی. 19 نمبر غل سړی او غله ښځه، په دې باندې د الله لعنت ویلی شوی دی، حدیث کې راغلي. بل حلاله کوونکی سړی او هغه چې هغه له حلاله کړی شوي، حلاله لعن الله المحلل والمحلل له، لکه یو کس دی او ښځې له طلاق ورکړو او دی بیا چېرته دا ښځه بل چاته یو ورځ دوو دپاره په نکاح کي او بیا ول هغه طلاق ورکړي، په دې ټولو باندې د الله لعنت. 21 نمبر هغه سړی چې د مړو نه کفنونه پټوي، نو حدیث مبارکه کې په ده باندې لعنت ویلی شوی. 22 چې د الله رب العالمین په حکمونو کې څوک حیلې کوي، حیلې چلونه پکې کوي، نو په دې باندې د الله رب العالمین لعنت ویلی شوی. 23 چې څوک حرام خوري، په هغه هم د الله لعنت دی. هغه زنانه چې ډېرې ډېرې مقبرو ته ځي، پردو قبرونو له ځي، په هغې هم د الله لعنت ویلی شوی. 25 دا دی چې په مخ باندې څوک داغونه لګوي، د الله لعنت پې ویلی شوی. 26 نمبر په صحابه کرامو پسې چې څوک بد ردې وایي، په هغوی باندې هم د الله رب العالمین لعنت ویلی شوی. او 20 نمبر څوک چې مور او پلار ته بد ردې وایي، خفه کوي یې، بد رد ورته وایي، کنځل ورته کوي، نو په دغه باندې هم د الله رب العالمین لعنت دی، حدیث مبارکه کې راغلي. 28 نمبر د غیر الله دپاره چې څوک ذبحه کوي، نو په ده باندې هم د الله رب العالمین لعنت دی. یو کم 13 مجرم او بدعتي ته پناه ورکول، یو مجرم دی او یا یو بدعتي دی او ته د هغه پشپناهي کې مضبوطی، نو په ده باندې هم د الله رب العالمین لعنت دی. 13 نمبر څوک چې پردی ځمکه وایي، پردي حقونه وایي، بریدونه وایي او داسې لږ خوځول را خوځول کوي د بریدونو، نو په یو انچه 2-3 ځای باندې، په دې باندې به ستا څه وشي، خو دا پې دا مستحق شو د الله رب العالمین د لعنت، د خیر نه همیشه دپاره دی محرومه شي او لرې شي. 21 حیوان مسله کول، غوږونه د څاروو نه پرې کوي، لکۍ ته کټ کوي، نو دا چې څوک کوي په ده باندې هم د الله رب العالمین لعنتي. 22 په ګودر کې یا عامه لار ده یا هغه سوری چې خلک پکې ورته کینی، لکه انتظارګاه شو، داسې ځای شو، په هغې کې چې څوک میتیازې کوي، نو په ده باندې هم د الله رب العالمین لعنت دی. 23 چې په ولاړو اوبو کې څوک میتیازې کوي، نو په هغه باندې هم د الله رب العالمین لعنت دی. ولاړې اوبه دي، نو دا خو ګند نه وړي، بیا پکې پروت نو ګنده دې کړې، د چا د استعمال نه دي ویست. 24 ملعون من اتا امرأة فی دبرها، نو په ده باندې هم د الله لعنتي. او ابن قیم رحمه الله د دې 21 نقصانات هم ذکر کړي. ملعون من اتا امرأة فی دبرها. 15 چې څوک حق پټوي، په هغه باندې هم د الله رب العالمین لعنت. نو دا 15 خو موږ راغونډ کړي، نور به هم په احادیثو مبارکو کې
نو الله رب العالمین فرمای فلعنت الله، پس لعنت د الله دی په چا باندې؟ په کافرانو باندې. دلته خو کافر ذکر کړل، خو دا اعمال چې څوک کوي په هغوی باندې هم د الله رب العالمین لعنتي. نو په کافر هم لعنت شو، دا به ځان ته مسلمان وایي په دم لعنتي. بئس ما اشتروا به انفسهم. دا آیت مبارکه د مخکې وجه بیانوي. اشترا په معنا د اغستلو خرڅولو دواړو سره راځي، دا د ازدادو نه دی، خو دلته په معنا د خرڅولو دی. مطلب ځان یې په سم ور خرڅ کړی که نه چې چرته م کفري، نو پس په هغه ځای کې به دوی ورسره بغین، بغا او بغیون اصل کې طلب ته ویلی کیږي او بیا په معنا د ظلم استعمالیږي. دلته ته مراد علو دی، حسد دی او ضد ته مراد دی، او دا علت دی د کفر دپاره چې دوی د کفر هغه علت او وجه سوه، نو هغه بغي د بغي. نو فباؤ بغضب علی غضب. باؤ په معنا د رجعو یعنی واپس شو، او دی کې تشبیه تمثیلی ده. د دوی حال الله مشابه کړی د هغه تاجر سره چې سودا والی د تجارت او باروزی او ناسی ورته، او چې واپس راشي نو هغه سامان هم د لاس نه تللی، یو روپۍ هم رانه وړي او دقه شانتې تاواني راشي. نو الله رب العالمین د دې مثال ورکړی دی چې دا خلک چې پیغمبر باندې ایمان رانوړو، په قرآن باندې رانوړو، ځان ته اهلي کتاب هم وایي، نو دوی دقه مثال دی لکه بس دوی هغه شته سودا یې مو بیلله، هغه شته کتاب باندې چې کوم ایمان و هغې هم خراب شو، په شته پیغمبر چې کوم ایمان و هغې هم وله فایده ورنه کړه، نو هغه شته مو بیا هم ترې خرابه شوه سامان، او تا ګټه هم ونه کړه، نورې پیسې هم رانه وړې. بغضب علی غضب. الله رب العالمین په بار بار غضبونه وکړل، دا مطلب دی. او وی ظاهره دا ده چې دې نه سخت غضب مراد دی، او بیا په دې کې مفسرینو مصداقات لیکلي وی اول غضب چې ذکر کړی نو دا چې دوی کم حسد کړی او د هغې په وجه، او دا دویم حسد دا دویم غضب د کفر په وجه باندې ذکر کو. دوی کې حسد هم دی او کفر هم دی، نو دوه غضبونه دا شو. او یا دا ده چې اول غضب کفر په عیسی علیه السلام او دویم غضب کفر په محمد صلی الله علیه وسلم باندې. او دریم پکې دا ده چې اوله کې دوی عبادت دسخي کړی و، نو په دوی باندې د الله غضب اولنی دغه شو، او دویم د هفتې په ورځ باندې به ښکار کاو، میان به رانیول، هغې تذکره مخکې منګه کړې وه، نو دغې په وجه په دویم غضب ذکر شو. وللکافرین عذاب مهین. د مهین معنی ده ذلیله کوونکی او سپکوونکی عذاب. عذاب مهین د کفارو او عذاب تعذیبي چې دا د مؤمنانو وي. بیا د 91 نمبر آیت مبارکه و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله. دلته دویم زجر الله رب العالمین ورکوي، خو په طریقه د مناظرې باندې، چې دوی ته د ایمان دعوت ورکړی شي، نو دوی وایي موږ صرف په تورات باندې ایمان راوړو. نو بیا الله رب العالمین د دوی قول او پیل کې تضاد ذکر کوي چې ستاسو په تورات ایمان دی، نو بیا د پیغمبران ولې وجنئ؟ حقیقت دا دی چې تاسو د خپل نفس غلامانې او خواهش پرسته یې، که نه په تورات کې خو تاسو ته دا ویلیو چې پیغمبران به نه وجنئ، په تورات کې خو تاسو ته ویلیو چې په آخري پیغمبر باندې به ایمان راوړئ، نو تاسو وایئ چې نؤمنو موږ ایمان راوړو بما انزل علینا. نو دا قول دوی صرف د ځان د ملامتیا د ځان نه د هغه ملامتیا لرې کولو دپاره او د هغې نه ځان د بچ کولو دپاره یې ویلي چې چا ورته ویل ایمان راوړئ، نو ویل موږ خو په ما انزل الله باندې ایمان شته، خو بما انزل علینا چې په موږ نازل شوی، وهو الحق. او دا یې ذکر کو دلته یو وهم راتلو چې مخکې کتابونه خو هم حق دی او د دوی په ایمان دی، خو دلته ذکر کوي چې ګوره د دوی په هغې باندې ایمان نشته، په هغې کې د قرآن کریم تصدیق و، نو دوی د قرآن کریم تکذیب کوي. تورات د قرآن تصدیق کوي او دوی تکذیب کوي، نو دا داسې شوله که دوی چې د خپل کتاب تکذیب وکړو هغه هم د مني. او دا قل فلم تقتلون انبیاء الله، په دې کې الله رب العالمین په دوی باندې الزامي رد کوي او دې ته الزامي جواب وایي چې تاسو تورات منئ، نو آیا تورات کې دا شته چې پیغمبران قتل کوي؟ نو فلم تقتلون دا جزا ده، او وروستو ان کنتم مؤمنین دا شرط دی، ان کنتم مؤمنین ای ان کنتم مؤمنین بکتابکم فلم تقتلون.
که چېرې تاسو ایمان راوړونکي یی په تورات باندې نو ولې پیغمبران وجل؟ نو دا خو دې آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه د هغې د کلماتو وضاحت شان نزول دا هر څه پکې بیان شو. دوباره یې لفظي ترجمې ته ګورئ. ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته کتاب قرآن من عند الله د جانب د الله نه مصدق لما معهم چې تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې دوی سره دي. وکانو من قبل او دوی مخکې د دې نبینا یا مخکې د دې قرآن نه یستفتحون چې طلب د فتح به کاو، طلب د نصرت او د امداد به کاو، علی الذین کفروا په مقابله د هغه کسانو کې چې کفر یې کړی. فلما جاءهم پس هر کله چې راغی دوی ته ما هغه پیغمبر عرفو چې دوی پیژاندو نو کفرو به کفر یې وکړو په هغه باندې انکار یې ترې وکړو. فلعنت الله پس لعنت د الله دی علی الکافرین په کافرانو باندې. بئس ما اشتروا به انفسهم ډیر بد دی هغه چې دوی خرڅ کړل په هغې باندې خپل ځانونه ای یکفرو چې کفر کوي دوی بما په هغه کتاب باندې انزل الله چې الله رب العالمین را لیږلی دی بغیا د وجې د کینې او د حسد نه. ان ینزل الله من فضله په دې خبره چې را لیږي الله رب العالمین د خپل فضل نه علی من په هغه چا باندې یشاء چې الله رب العالمین یې وغواړي چې د الله اراده من عباده د خپلو بندګانو نه. فباؤوا نو پس دوی اخته شو بغضب فغضب علی غضب د پاسه د بل غضب. وللکافرین او د کافرانو د پاره عذاب مهین عذاب دی رسوا کوونکی او سپکوونکی. واذا قیل لهم او کله چې وویلې شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ بما په هغه کتاب انزل الله چې الله رب العالمین را لیږلی دی. قالو نو دوی وایي نؤمنو منګه ایمان لرو بما په هغه کتاب انزل علینا چې نازل کړی شوی دی په موږ باندې. چې دوی ته به کله وویلی شو چې ایمان راوړئ په قرآن نو دوی ویل منګه ایمان راوړی دی ایمان لرو په تورات. ویکفرون الله وی دوی کفر کوي بما په هغه باندې وراءه چې علاوی د دغې نه د تورات نه علاوی د دې نه اخوی. وهو الحق او حال دا دی چې هغه حق دی مصدقا لما معهم تصدیق کوونکی دی د هغه چې د دوی سره دی. نو قل ورته ووایه ای پیغمبره فلم تقتلون تاسو ولې وجل انبیاء الله پیغمبران د الله من قبل مخکې د دې نه مخکې تاسو د انبیا ولې وجل. ان کنتم مؤمنین که چېرې یی تاسو مؤمنان. په دې ځای باندې زموږ نننی درس اختتام ته رسي. دعا وکئ. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله ستا د کتاب ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث او ستا د دین پویه منګ راک. الله د عمل توفیق فراک نور ته د رسول توفیق منګ راک او ستا د دین خادمان الله جوړ. زړونه په الله صفاک مشکلات او پریشانونو مسات او ګناهونه الله معاف. زمونږ چې څومره اوریدونکي دي الله ټول مشکلات حل کا پریشانی ختم کا د بیمارونو وسات. الله زمونږ مردگانو واخه او الله زنکدن قبر آخرت دې مرحلو کې کامیاب کړه ذلت او رسوایی نم پکې وسات. او الله د حوض کوثر وبم ستا د حبیب د لاسونه نصیب کو په آخره کې الله دا کلمه په جبه کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله.